یحیی بن اقسم رحمه الله فرمایي وای دغه چغلخور انسان چې دا خلک جنګ کوي شیطانت کوي وای دا د جادوګر نه هم ډېر بد دی د ساحر نه وای چغلخور انسان په لږ وخت کې دومره نقصان کوي چې هغه یو جادوګر په یوه میاشته کې نشي کولی جادوګر په یوه میاشته کې ستا کور دومره زر نشي خرابوی څومره چې یو چغلخور انسان دا ستا کور څومره زر خرابوي علامه ابن عبد البر رحمه الله د یحیی بن کثیر رحمه الله نه نقل کړی دی یفسد النمام والکذاب فی ساعة ما لا یفسده الساحر فی سنة هغه فرمایي وای یو چغلخور انسان یو دروغجن انسان چې په یوه ګانټه کې څومره فساد اچوي نو په یو کال کې یو جادوګر دومره فساد نشي اچولی موږ یاره په ما جادو شوی دی دا جادوګر دومره فساد نشي اچولی په یو کال کې څومره چې په یوه ګانټه کې دننه یو شیطانت کوونکی انسان هغه ستاسو مابینځ کې څومره فساد اچوي دا دومره مردار صفت دی چې چا کې وي ډېر خلک په دغه ګناه کې مبتلا دي بس د دوی کار دا دی ما پسې خبرې تا پسې خبرې د هغوی بس دا ذکر دی موږ او تاسې خو د الله یاد کوو استغفر الله الحمدلله سبحان الله خو د دوی کار څه وي د دوی کار دا دی چې ما او تا پلانی داسې او پلانی داسې او بیا راشي لږ ورته معلومات وي چې د دغه سړي سره لږه تریخ الفاظ استعمال شوي دي به ته یې اوس نور هم مرچکي پکې اچوي یو چانده ور اچوي او دی ورته راشي و دی یو ته وایي مړه دا ډېر ښه وکړو چې دا سړی د ځانه لرې کړو یو ډېر شرپسند سړی دی یو ډېر خراب سړی دی او بیا راشي و دی بل ته ووایي وای یاره دغه سړی ډېر خطرناکه سړی دی دا دې ښه کړي دي چې د ځانه دې جدا کوي د ده په ملګرتیا کې خیر نشته دی دا قیسې چې درته کولې دې ته چغلخور وایي پر دا مخ باندې کلکه څپېړه ورکړه ورته وایي چې ځه مخ دې ورک شه عمل دې د شیطان روان کړی دی ته که ما خو چې مسلمان یم ما هغه سړی به سره روغ کې ته خو شیطان یې نور هم پکې اوبه را اچوې ته خو نور هم چې دی هغه تیلې ورته وایې او اور ته سپیټ ورکوې او اور په مخه باندې وړې تنبیه الغافلین احیاء المدین په دواړو کې یې واقعه ده دا واورئ په چغلخور انسان دا خاندانونه خرابوي خاندانونه تر دې پورې حماد بن سلمه رحمه الله فرمایي چې یو سړی هغه به غلام خرڅولو نو یې بازار ته غلام راوسته نو چې څوک ورته راغی وایي د دې غلام قیمت دې څومره دی وایي دومره قیمت مې لګولی دی هلکه ولې خرڅوې څه خراب صفتونه پکې شته که ولې وایي نه خو بس یو صفت پکې شته یو عیب پکې شته لیس فیه عیب الا انه النمام دغه نور عیبونه نشته دی غلام کې لیکن دی غلام کې یو عیب دا دی چې خلک جنګوي سره چغلخور دی بس هغه سوچ وکړي چې ځه نور عیبونه پکې نشته دا یو عیب دې پکې وي نو یې د ځانه سره راویستو هغه کس ته پیسې ورکړې غلام یې راویستو کور ته ورځ کور نه بهر وتلی دي دا غلام راغلی او د دې مالک او دې ښځې ته یې وویله چې دا خاوند د تا سره نه لګي او دا په یو بل چا باندې مین دی په یو بله ښځه دی غواړي چې په تا باندې یو بل واده وکړي که ستا دا خوښه وي چې دا ستا خاوند یوازې ستا شي او د بل چا نه شي او مینې ټوله د همتا سره وي بل چا سره یې مینه نه وي دا دې خوښه ده نو ښځې ورته وویل ولې نه زه غواړم چې زما خاوند یوازې ما سره مینه وي بل چا سره نه وي وایي ښه ته به داسې چل وکړې چاړه به راواخلې چې خاوند دې کله اوده شي او د دې مرۍ سره چې د ګیرې کمه ویښته دي یو څو ویښته به راواخلې او په چاړه باندې به کټ کړې او هغه ویښته به ما ته راوړې زه په هغه باندې سحر کوم نو دا ستا خاوند به په تا داسې میل شي بس بیا به د بل چا نوم نه اخلي نو ښځه خو ډېره لالچي شی ده هغه ویل زه سمه ده ډایرکټ دا غلام را روان شو و دې مولا ته وایي دې مالک ته ورته وایي چې ستا ښځې اراده لري ستا د قتل که ته دا خبره معلومول غواړې نو ته لاړ شه سمله او چې کله ته سملستې نو سترګې پټې کم نور اوده کېږه مه تا ته به پته ولګي ستا ښځه ستا د قتل اراده لري که نه لري هغه ویل زه سمه ده زه به دا خپله ښځه معلوموم ښځې خو ما سره ډېره مینه ده ما به څنګه قتل کوي نو دی راغلی سملسته یو سترګې پټې کړې نور هغه ویښ دی ځان یې په اوده باندې واچاوئ ښځې راغله چاړه یې راواخیسته او دلته کې د هغه د ګیرې یو 3 یا 4 ویښته کاټ کول په دې کې د ورباندې سترګې کولاو کړلې نو د زنانه سره یو لویه چاړه ورسره ده د سوچ وکړو چې دا خو واقعي زما د قتل اراده لري دا خو اوس حلالولمه فورا یې هغه چاړه د ښځې نه واخیسته چاړه یې هغه زنانه یې په هماغه ځای کې ورباندې ووهله هغه یې مړه کړه چې یې مړه کړله ده رامنډه کړل دی غلام راغلی هغه زنانه خو هم د یو چا لور وي هغه ته یې وویله د هغې ورونو ته یې وویله چې ستا خور یا ستا لور چې ده هغه در مړه کړه ولې وایي هسې یې مړه کړله په چاړه باندې یې ووهله نو هغې رامنډه کړل راغلی دغه خپل اوښی دا زوم یې چې دی هغه یې مړ کړئ په دې کې د دې سړي والا خاندان را پاڅېدو د ښځې والا د خاندان سره لویې جګړې وشوې یو وینې توی شولې او یو ډېر قتلونه پکې وشول وجه څه شوه وجه دا وله چې رښتیا راځي تر هغه به کلي وران کړي ځکه دې غلام چې غلخوري وکړه خلک یې وجنګول دقه دې د لاس ته څه شي راوړه یو شی رانه
پښتانه وایي پردي که سل کورونه وران کې یو کور خپل به آباد نه کړې ولې د بل کورونه ورانه وایي تا ته به پکې ګټه څه شي وي که دا مثلا خدای مکه زه راپاڅېدم د دغه یو کس سره زما لانجه شوه او دا ستا په وجه باندې د لانجه ګرمه شوه او ما ټوپک ته لاس کړو دی مې ووژلو یا دی راپاڅېدو زه یې ووژلم تا ته پکې څه میلاو شوه د دې جواب راکړه یو شی تا ته نه میلاویږي فقط دا وشوه چې یو دوه مسلمانانو یو دوه ورونه و د کلمې هغه په خپل مابینځ کې تا ونښلول کار دې د شیطان وکړو نو چې د بل کور دې وران کړي ستا کور به هم یو ورځ ورانېږي ستا کور به ورانېږي نو مسلمانانو مقصد می داري چغلخوري یو لویه ګناه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من شر الناس ذا وجهين تر ټولو بد انسان هغه چې دوه مخې وي دوه مخې انسان چې سړی وي دا هر چا خو یو مخ دی دا دوه مخې چاته وي الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه دوه مخې انسان دی ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو انسان ته په یو مخ ملاويږي او د بل کس ته په بل مخ باندې ملاويږي یو ته وي چې ډیر خراب سړی دی ته ډیر سم سړی د سر په دې مخ ملاو شو وا بل ته ورشي وای نه ته سم سړی هغه سړی ډیر خراب سړی دی دې ته دوه مخې وای دا خلک سره جنګوي مبارک فرمایي دا الله په بندگانو کې په انسانانو کې تر ټولو خراب سړی دی په انسانانو کې کافران شته په انسانانو کې مشرکان دي ابو جهل ابو لهب قارون فرعون ته دا غنه هم بدتر کړي چې صرف دوه کسان سره جنګوي همدغه شانته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تجدو من شر الناس يوم القيامه عند الله ذا وجهين دا الله تعالی پنس په ورځ د قیامت تر ټولو خراب او بد انسان هغه چې دوه مخې وي انسانان جنگوي الذي ياتي هؤلاء بوجه یو کس لراشي وخبره کوي وهؤلاء بوجه او دا بل راځي بل خبره کوي او کار یې دا چې دوه مسلمانانو وجنګوي د دوی په مابینځ کې جداوالي راولي دغه انسان د الله تعالی په نس بروز قیامت تر ټولو خراب انسان ورځ قیامت په فرعون ولاړ قارون به ولاړ وي عتبه شیبه ولید بن مغیره دا لوی لوی کافران به ولاړ وي خو ته په دې ټولو کې بد یې ولې ځکه چې غلخوري کوي کار د شیطان کوي خلک جنګوي حدیث کې راځي من کان ذا وجهين في الدنيا په دنیا کې د چا دوه مخه وي دوه مخیزه انسان کان له یوم القیامت لسانان من نار په ورځ د قیامت په دوه ژبې لري هغه دواړه ژبې به د جهنم د اور اعلی جوړې کړي په خوله کې به دوه ژبې وي او دا دواړه ژبې به د اور نه جوړي کم انسان چې دنیا کې دوه مخې وي دوه ژبې استعمالوي ما تاسو ته ویل مسلمانان د بل کور مه ورانوئ او که د بل کور وران کړئ خپل کور نشئ آبادولی تاسو ګورئ دا چغلخور انسان دومره لوی مجرم دی حضرت کعب احبار رضی الله تعالی فرمای بنی اسرائیل زمانه و موسی علیہ السلام بدی کې باران کېدی موسی علیہ السلام دا قوم راويسته درې کرته د استسقا د منځ لپاره طلب د باران کوي دعاګانې کولې لیکن باران نه کېده موسی علیہ السلام کو پیغمبر دی کلیم الله دی الله سره خبرې کول الہی عبادک فقد خرجوا 3 مرات فلم يستجب دعاؤهم یا الله ستا بندگان درې کرته راوته د باران لپاره دعا وکړه لیکن دا غي دعا قبول نشوه باران و نشو الله تعالی ورته ویلا لان فيكم رجل نماما پتا سو کې یو چغلخور انسان دی شیطانت کوي هغه سړی چې ترڅو پتا سو کې موجود وي او توبه د دې کار نه وسته نه وي زدر باندې باران نکوه یو چغلخور دی نو الله تعالی دی ولی الله نو به څنګه معلومه چې دا چغلخور پکې کم یو دی دا خو په زرګونه او په لکونه خلک دي الله تعالی ټول اجتماعي توبه وباسي په شریکه ټول ما ته زاری وکي او اجتماعي توبه وباسي چې کله اجتماعي توبه وباسي زبر باندې باران بیا وکړي دوی چې کله اجتماعي توبه وېسته نو پکې هغه چغلخور هم توبه وېستله الله تعالی ور باندې باران وکړي چې یو پیغمبر اولو العزم پیغمبر موسی کلیم الله چې په کوی تر د الله سره خبرې کوي هغه پیغمبر لاس پورته کړی دی باران کې نو د اختیار مولا په خپل بس باران وشي دا په ګناه کې د سر تر پوکر ډوب مولا دی دته په خبرو باندې بیا یا دته په دعا باندې څنګه بیا پاسمان کې ورځ راخ کار شي اشته ورځ بل لاړ شي ولی زکه قوم کې چې کله ګناګار موجود دعا نه قبلې